د موسی علیه السلام په دور کې باران بنشه اوقاتو نو خلق راغون شو موسی علیه السلام ته وی چې اے د الله نبی باران نشتا د باران د نه کېدو د وجنا زمون ساروي کمزوري شو فصل په وچېدو شو هغه د وجنه زمون ساروي کمزوري شو قات را باندې را روان دي د الله په در کې سوال وکړي چې په مونږ باندې باران وشي د رحمت نو موسی علیه السلام خپل امت ته وی چې راځي زو یو دوه رکعاته د استسقا مونږ به وکړو او د الله نه به وغواړو نو کله چې دوی د استسقا ځای ته لاړو هلته د الله پاک نه سوال وکړو چې الله ستا بندګان دي او په دوی باندې د رحمت باران وکړه نو الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې موسی ستا په دې امت کې یو داسې کس دی چې 40 کاله ماته سجده نه ده کړې د هغه د وجې نه مې په دې ټول امت باندې باران بند کړی نو موسی علیه السلام خپل امت ته ووایي چې په تاسو کې یو داسې کس دی چې هغه 40 کاله الله ته سجده نه ده کړې د هغه تنهایي پاکه نه ده د هغه یوازیوالی پاک نه دی او هغه د وجې نه په تاسو باندې باران بند دی نو موسی علیه السلام خپل امت ته وی چې هغه کس را بهر شو نو هغه کس خپل ځان پیژندو نو سره په خپل صادرګي کې پټ کوم الله پاک ته متوجه شو چې یا الله په دې خلکو کې زما رشتہ دار ولاړ دي خپل خپلوان مې ولاړ دي ګاونډیان مې ولاړ دي یا الله 40 کال تازه نه بے پردې کړي وس مې مو کې پردې کې دي خلکو د مخ سوال لته کوم چې یا الله دا پیر مې معاف کی دینه اقوا بزنور د ګناه کار نه کوم هغه الله پاک ته چغي وباسي الته موسی علیه السلام بار بار وی کس راوځي او دلته دې الله پاک ته چغي وباسي جاړي وته چې یا الله دې پیر مې معاف کی یا الله دې پیر مې معاف کی یا الله دې پیر مې معاف کی نو د دې سترګونه اوخ کرا وبیدا د دې سترګونه اوخ کرا وبیدو چې الله پاک رحمت په جوش کې راځو باران ناکیش نو موسی علیه السلام الله پاک ته وی چې یا الله هغه کس قراوت هم نه دی او باران ناکیش نو الله پاک موسی علیه السلام ته حکم وکړ چې دا باران مې هم داغه د وجه نه وکړو صحیح ده نو دا د یو ګناهګار توبه وه چې 40 کاله هغه مونځ نه دی کړی سجده یې نه ده کړې الله پاک ورته نه دی ور یاد شوی او په دغه لږ ځای کې هغه د سترګو نه اوښ کرابېدلو چې الله پاک د رحمت باران نه وورو نو نن سبا که موږ تاسو سوچ وکړو اکثر موږ په خپل ګاډي موبایل ګړی ښه کپړو باندې فخر کوو چېرې به موږ سره یو داسې ښه ګاډی دی موږ سره دا دي موږ سره هغه دي نو او داسې ډېر خلک به وي چې یاره وایي د سره جومات ته ورځي نه او بیا د دې مبارکې میاشتې د رمضان په دې کې یو سړی ورنشي الله پاک ته سجده ونه کړي او یو فخر پې بیا محسوسوي چې یاره په خپل هغه بینک بیلنس باندې په مرسډیز ګاړو باندې دا مې مرسډیز ګاډی دی دا مې پرچونر دی دا مې دا دی دا مې هغه دی نو تاسو ته پته شته د الله نه د الله د ټولو نه غټ عذاب په انسان باندې په خپل بنده باندې دا څه دی هغه دا دی چې د ده نه د سجدې توفیق درکړي اکثر ډېر کسان داسې وایي که نه داسې وي چې یاره به یې ټکی لمونځ نه کوي بل څه نیک اعمال نه کوي خو الله پاک پې الله پاک وله هغه بیلنس پیسې ګاډي هغه وله ښه ډېر تېر ورکوي نو هغه نه هغه الله پاک هېري په دې ګورې سوچ پکار دی ځکه چې الله پاک هېري د ده نه په دې خپل بینک بیلنس او په دې کې مصروف وي دا تې هېري نو د کم کس نه چې سجدې توفیق الله پاک درکړي نو سوچ وکړئ چې یاره د ده به څه حشر او څه به د ده اعمال او د ده به څه انجام نو که یو کس په مشکلاتو کې او د الله پاک نه غوښتنه هم کوي نو
بل که موږ سوچ وکړو نو اکثر یو انسان د الله پاک نه ډېر غوښتنه کوي، ډېرې دعاګانې ترې کوي، خو بیا هم د هغه کار نه کېږي. د دې وجه دا ده چې الله پاک ته د ده دعاګانې د ده دا غوښتنه دا ډېره خوښه ده. کله چې یو بدبخته انسان د الله پاک نه غوښتنه وکړي نو الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې دله دا سیز ډېر زر زر ورکوي، د ده دا غوښتنه زما خوښه نه ده چې بیا یې رانه ونه غواړي. او کله چې یو نیک انسان د الله پاک نه غوښتنه کوي او هغه ته سوال کوي، جاړي ورته، نو الله پاک فرشتو ته وایي چې د ده دا کار مه کوئ، د ده دا غوښتنه، د ده دا سوال، دا دعا ده زما ډېره خوښه ده، دې زما نه بار بار وغواړي نو ډېره ښه ده. نو سوچ وکئ تاسو هغه څیز په کار دی او که نه الله پاک وایي چې یاره د ده دعا زما خوښه ده. نو دا د یو ګناهګار واقعه وه چې تاسو ما مخکې ته شیر کړه. امید دی چې تاسو به د دې نه سبق والئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.